أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. دين مخي آيات مباركة د منافقینو جهاد کې د عدم شرکت په وجه باندې مذمت او د مؤمنینو په جهاد کې د شرکت په وجه باندې تعریف بیان شو. اوس په دې آیت مبارکه کې د معذور خلق متعلق ذکر دی. د دې آیت متعلق د مفسرینو دو اقوال دي. یو قول دا چې په دې آیت کې د معذور خلقو ذکر دی. هغه خلق چې هغه په جهاد کې د شاملېدلو نه یقیني معذور او داغو عذر شرعي او معقول عذر، او دویم قول دا دی چې دا شرعي او معقول عذر نو ددو بلکې دوم بانه کولا او دام منافقین. چونکه اسلام دا یو داسې مذهب دی چې اسلام د هر یو انسان طاقت او قوت ته لیدل دي او هغه مکلف کړ دی. لکه سړی وګوري د زکات په معاملې کې مالدار باندې زکات دی، په غریب باندې زکات فرض نه دی ځکه چې هغه وس او طاقت نشتی. حج دی نو په مالدار باندې دی زندګۍ کې یو ځل به حج کوي، په غریب نشته دی ځکه چې داغه د تلو راتللو هغه اخراجات او طاقت او قوت وسې نشته دی. دغه رنګ موږ ته سړی وګوري نو یو سړی روغ دی، بیمار نه دی، د ودرېدی شي، په ولاړه موږ کولی شي، نو شریعت دی مکلف ګرځول دی چې دی په ولاړه به موږ کوي. یو سړی معذور دی او دی په ولاړه موږ نشي کولی، نو شریعت دته د په ناسته د موږ اجازت ورکړ دی. په ناسته موږ نشي کولی، شریعت په ملاسته د موږ اجازت ورکړ دی. او دس نشي کولی، شریعت د تیمم اجازت ورکړ دی. لکه شریعت کې د انسان طاقت ته د وس ته کتې شوي دي او د مکلف ګرځولی شوی دی. دته چې کوم حکم شوی دی نو هغه حکم د طاقت او د قوت مطابق دی. او د دین متعلق راځي الدین یسر، دین کې آسانی ده، په دین کې ګرانوالی او مشکلات نشته دي. نو د معذور دپاره حکم بدل دی او د روغ سړي دپاره وس لرونکي دپاره حکم بدل دی. دغه معامله په جهاد کې هم ده. لکه یو سړی دی د ښه طاقتور دی، مال لحاظ سره هم برابر دی، سورلي هم شته دی، جهاد لتللی شي، نو شریعت دی مکلف ګرځول دی چې دی به جهاد کې شاملېږي. بل طرف ته یو سړی دی هغه بوډا دی یا زنانه ده یا ماشوم بچی دی یا ګوټ دی چل دی، نو دا معذور دی، شریعت دی مکلف نه دی ګرځولی. دی که جهاد نه پاتې شو نو د باندې ملامتیا نشته دی او دی مجبور نه دی په دې معاملې کې. نو هغه عذر چې کوم شرعي او معقول عذر وي نو هغه په شریعت کې هم منلی شوی دی او هغه عذر له اعتبار ورکولی کېږي او د معذور سړي هغه عذر هغه منلی کېږي او ګڼلی کېږي. او چې کوم عذر نه نو هغه سړی مکلف دی او که هغه ځان له په زور عذر جوړي او بانه جوړي نو د عذر او بانه په زور دا ناقابل قبول. سړی دی د معمولي غونې بیمار شو او موږ دی په ولاړه کولی شي، دی وایي چې زه خو بیمار یم، زه معذور یم او زه دې په ناسته موږ وکړم ځکه چې معذور دپاره په ناسته د موږ حکم دی، نو د ده په ناسته موږ چې دی دا ناقابل قبول دی. دغه رنګې هر معاملې په هر
عمل کې چې سړی هغه لږ معذور دی خو هغه عمل دی په د صحیح او د تندرست په هغه طریقې باندې ادا کولی شي نو دی به هغسې ادا کوي چې کله دی زیات معذور دی او د عذر په طریقې ادا کولی شي او د تندرستۍ هغه طریقې باندې نشي ادا کولی نو بیا به دی معذور ګڼلی کېږي دته به اجازت ورکړی شي نو د جهاد په معاملې کې چې کوم معذور و هغو ته به پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجازت ورکړو خو چې کوم معذور نه منافقین هغې کې به بعضې کسان راغلل هغو به د دروغو عذرونه پیش کړي نو چونکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عالم الغیب خو نه و په پټو باندې خو نه پوهېده چې د دوی عذرونه شته او که نشته دي نو بعضې هغو ته به هم عذر ورکړو بعضې به بغیر د عذر نه پاتې شلل د جهاد نه او چې مسلمانان به واپس راغلل نو بیا به دو راغلل او خپل عذرونه به پیش کول چې زموږ خو دا عذر و موږ ځکه نه یو نه شامل شوي او بیا که چېرته غزوه راغلی شي او بیا د جهاد موقع نو بیا به شامل یو نو په دې آیت کې یا خو د هغه معذورو ذکر دی چې کوم حقیقي معذورو نو هغو راغلل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مجلس ته لیؤذن لهم چې هغو ته اجازت ورکړي شي وقعد الذین کذبوا الله ورسوله او بعضې خلق بغیر د اجازت نه کور کې ناست دي چې هغو د الله او د الله د رسول تکذیب کړ دی دروغجنتیا یې کړې ده او یا دا چې دا معذور نه و خو ځان یې په زوره معذور کوو او راغلل ځان له باني لټولې او باني د ناستې دپاره جوړولې او دا ذکر د اعرابیانو دی بانډي چې خلک چې په دیهاتو کې پاتې کېږي ښار کې نه ښار نه لرې په بانډو کې پاتې کېږي نو هغه منافقین راغلل او ځان له اجازت طلب کوو چې موږ د جهاد کې شامل نشو او که یا د دې تعلق دا د حقیقي معذور سره نو دا بیا مخلصین مسلمانان هغه د بانډو نه دیهاتو نه راغلل او اجازت طلب کوو چې موږ ته د اجازت میلاو شي مونږه د عذر په وجه باندې په جهاد کې نشو شاملېدلی سيصيب الذين كفروا منهم عذاب الیم حقیقي معذور چې دی هغه خو بچ دی خو چې معذور نه او د په ژبه باندې د اسلام دعوه کوي زړه نه کافر دی الله فرمایي داسې کافرو ته به عذاب ورسي دردناک عذاب دوله به زه ورکړم دنیا کې هم دوبه په سزاګانو کې په مشقتونو کې مبتلا شي او په آخرت کې خو د دوی دپاره عذاب دی او دی په آخرت کې بیا دردناک عذاب دی او دا عذاب د دوی د کفر او د نفاق په وجه باندې دوی ته به ورکړی شي وجاء المعذرون من الاعراب او راغلل معذور خلق د اعرابیانو نه بانډیچیانو نه لیؤذن لهم دې دپاره چې اجازت ورکړی شي دوی ته د جهاد نه د پاتې کېدو وقعد الذین كتب الله او ناس دی هغه کسان چې دوی تکذیب کړ د الله ورسوله او د الله د رسول سيصيب الذين كفروا زرد او برس هغه کسان ته چې کافران دي منهم د دوی نه عذاب علیم دردناک عذاب